حدیث شریف کې دی لا عقل کالتدبیر، تدبیر پسې عقل شي تر رسیدل شي. دا معنی نه د عقل خو ډېر قیمتي شی ده، د تدبیر خو عقل منې کول شي که نه، څه عقل در کې نه مدبر شي ته جوړېږي. خو مطلب یې دی څه عقل د استعمال نه کو، بس ډایرک عقل نه کور خلی دی څه مخکې نه پلان وکړي شي ته پلانینګ هر شي خپل پلانینګ که نه لیسن پلان ځان ته شاید همداسې هر شي کې خپل پلان ته دا لیسن پلان نه کوه د نیو کې نن به زه دې انداز سره سبق خوایم، نن به زه دې انداز سره دوره خوایم او د دې انداز سره خبره خوندي ته لیسن پلان ویل شي. بیا خلکو زړه کې خبره ښه کیني حواله نه کډې کره کېنې یو ځای وځینولي یو بل ځینولي تو په خلوصایي پاته نه لګي بې ترتیبه یې خبره نه. تدبیر څه شي تل شي دبر یدبر تدبیر یدبر الامر امور ته ترتیب ورکړي اول د دا کور وشي دا اهم فالاهم فالاهم که نه صحیح ده. الاعظم فالاعظم خبره د کوم یو هم یوال مقام کې که کوم یو بنې ډېر واخ لاګي کوم بنې کام لاګي. اوس سړی ځان سره ټماټر یخي کوم اول خرڅوي چې لاغونې د پستش اول مغه خرڅوي دا کلاک لک سیټ ته کېږي د دواسیا نه خرابېږي. وګوره دې تدبیر استعمال کو که عقل استعمال کو تدبیر دی عقل استعمال کو که نه سیارې متول د خوړین خرڅول پکور دي خو تدبیر څنګه استعمال کو مغه طرف ته یخي واله نه که داسې ورته رچڼ کول شروع کړي بس بیا د نه چوګنه خالي صحیح ده ټیک شه. نه عقل تدبیر غوندې نه ده صحیح ده که نه تدبیر سره سړی ډېرې مرحلې حل کوي. حسن التدبیر یعنی النظر فی عاقبة الامر انده شی ته یو کار وي هغه انجامه له غونې اوله نه سوچ وکړه یارې موخه اراده شی ده که نه دا ځای کې پیپ تېروو ټیک ته عقل ته ښه خبره وښیله خو له غونې انجام نه سوچ وکړه څه دا پیپ ته دې ځای کې تېری چوته ونه لنجه بیا سبو پیدا کېدل شي. څه کله د نتیجې باندې سوچ څه واکې سره جګړه کېږي نه سړي نه که نه د جګړې خو کېږي اندې مو تدبیر نه کوو. کله د چا سره پوړې راغلې که نه چا سره د خبره خرابه شوله اول ورباندې سوچ وکړه چې یارې دا خو ټیک ته موږ ویل در به ولو کو ما به ووایي چلو هغه به ووایي یا فرض یې که خو د اخر کې خبره چې شي ته سي جرګې ته سي رسۍ خو اوله نه به راوغوړو جرګه سره حل کړو چې یارې خل اوله نه تو ته ګیله نه کوي که څه دا تدبیر شو که نه څه زوی د پوی که نن داسې کار یې کړی بیا ورته وروسته چې زوی د پوی که پوی نه کړو بیا ویل خوري هغه نه بعد بیا چوکتول نه شي غوښتی د تدبیر شو که نه خو که ته اولې پرې کې زوی ورته څه ووالو بیا بنده خبرو باندې ورسره حل کوي اوله د خبرو سره ویلې نه حل کوله صحیح ده. ولا ورع کالکف ځان ساتل غونې شی پرهیزګرۍ چې ته کېدل شي څه معنی لکه څنګه ځان ساتل دی اصل پرهیزګرۍ خندا ده نورې پرهیزګرۍ خو نشته اصل دا چې الکف عن المحارم د حرامو شیانو نه د ګناهونو کارونو نه سړی مانع شي بندي باندې سړی پرهیزګاره ګرځي څو پرې حرامو کې مبتلا یې هېڅ کله به زر پرهیزګاره نشي ګرځېدل. ولا حسب که حسن الخلق حسب نسب نه چلیږي د ښو اخلاقو ونې ښو اخلاقو ته کومه ویلي خدای ورکړې ده که نه او په تلې دې په تلې ولا پوړې کې به دا درانه وي که نه نو دا به ښه اخلاق درانه وي صحیح ده. پیغمبر علیه صلات وسلام حدیث ته الحسب المالو حسب حقیقت کې څه شی دی مال ده که نه بس مال دولت د سرای دا یو حسب شولو همدا شی ته شرف بلا با شولو فخر وخر کوي د هغو مجد او د هغو له شرافت خلکو ته ذکر کوي نو بس دا یې څه شولو یې حسب شولندي باندې د خلک غوري کوي که نور څه شی دنیا کې. او بل څه ده والکرم التقوا کرم څه دی تقوا ده څه تقوا در کې دا کرم شولو ته کریم وګرځالې ځکه چې قرآن کې خپله خدای ویلي که نه ان اکرمکم عند الله اتقاکم پرهیزګاره سړی به شي کریم وي اکرم وي. ابو ذر صاحب روایت کړی د پیغمبر علیه السلام فرمیلي دي انی لا اعرف کلمة یوه خبره پیژنده وقال عثمان روایت کې داسې راځي انی اعرف آیة یو آیات راته معلوم ده لو اخذ الناس كلهم بها لکفتهم که خلکو په دې آیت او دې خبرې باندې عمل وکړه د دوی لپاره کفي ده ټول ژوند لپاره. قالو صحابه ورته تپوس وکړه یا رسول الله ایتو آیه ده کوم آیت او کومه خبره ده قالو فرمیل
ومن یتق الله یجعل له مخرجا. کم سړی د خدای نه ویریږي، تقوا پکې راشي، هر غم نه، هر مشکل نه، هر ستونزه به ته خدای حل کوي، لار بوله پیدا کېږي، مخرج بوله خدای پیدا کوي. هغه که د زړه تنګي خبرې خدای بوله لار کولی، که د معیشت تنګي وي دا بوله خدای پاک حل کوي، که چا سره لنجه راغلي خدای پاک بوله لار پیدا کوي، که چا سره تعلقات خراب شي خدای به څه کوي وله هر څه شي کې بوله خدای لار پیدا کوي. وګورئ یجعل له مخرجه کې صرف د نیل شي رزق بس، یجعل له مخرجه په کل شی سیده په کل المعاملات په کل الامور خدای پاک بوله لار کولوي. قرآن کریم آیت ته کنه چې ومن یتق الله یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب. همدا شی ته ویکفر عنه سیئاته، ګناهونه به نه ختم کړي، ویجعل له نورا ویجعل له فرقانا. خدای پاک بوله داسې تقوا ورکړي که نه داسې نور بوله ورکړي چې ښه او بد کې به تمیز کولی شي په اسانه سره.